ګرانو کتونکو په سیا ټاپ ما خبرې کولې او دلته کې دا مسجد دی نږدې فکر وره مسجد بلال دا جوړیږي او ډیر زبردست لاندې تاخانه چې کومدار څه تیار شوي دا تصویر غټ مرکز دی نو په دې کې هم چې څوک مدد کوي که نه نو دا آخرت کې ځان دپاره کور جوړول دی یوه خښته قیمتي ده نو سیا ټاپ ته چې څونه آبادېږي او دې ته څونه ټورست راځي او دلته کې مونځ کوي نو هغه مونځونو کې هغه ثوابونو کې به ستاسو ځای وي داسې ده ورور مې بالکل جی څنګه حال دی خیر دی جی علم خان صاحب سره تاسو ډېره شکریه چې تاسو زمونږ د غرایزې علاقې ته راغلی او زمونږ سره هم د خپل اواز شریک کړو ستاسو یو جهان مننه او صرف زمونږ دا ډېره ښکلې علاقه ده خو دلته صرف د روډونو مسله ده غټه چې دې ته روډ وشي او انشاءالله چې اوبه خو ممکنې دي شته خو غټه مسله ده چې حکومت زموږ د روډونو ته خیال وکړي او په دې کې زموږ سره تعاون وکړي نو انشاءالله چې دا به یو سیلګرۍ علاقه جوړه شي ډېره زبردسته سیلګرۍ علاقه به جوړه شي ګرانو کتونکو ما ته یو هوټل وښودو بیا مې ورته دا مسجد وښودو چې دا مسجد باندې کار روان دی او دلته کې چې څنګه زبیر حاجي صاحب وویل چې کمرې دي را سره نو هغه کمرو باندې په هغه هوټل ډېره خرچه شوې ده نو هغه هم درته یو نظر ښیم زموږ سره اوسئ ښه ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته مسجد وښودو یو سړی وایي ساده خنیمون ساده خنیمون مطلب ده چې د غریبۍ خنیمون نو هغې لپاره چې کوم دی تاسو سیا ټاپ ته راځئ نو سیا ټاپ کې بیا د زبیر حاجي صاحب هوټل کې آرډر ورکوئ چر خورئ کب خورئ څه خورئ اورئ او بیا ګرین میلز هوټل ګرین هیلز هوټل ښه دا ګرین هیلز هوټل چې کوم دی نو دې کې کمرې دي باقاعده او دې ته راتلی شي دلته کې سټی کولی شئ شپه تېرولی شئ دوه تېرولی شئ هفته تېرولی شئ نو دا چې کوم دی نو دا دې ځای کې دا هوټل په یو داسې لوکیشن باندې جوړ شوی دی چې په سیا ټاپ باندې ډېر زبردست دی لکه شپه یم چې کومه ده نو قیمت یې دومره نه دی قیمت یې دومره نه دی نو دلته کې راتلی شئ او دلته کې چې کوم دی نو تاسو باقاعده د شپې دپاره بندوبست شته دی دا خو لا اوس بره چت دی ګاډي ماډي ودرېږي دلته ګاډي مدرېدی شي د ګاډو دپاره پارک دی او دلته کې چې کوم دی نو دا لاندې وګورئ هسې زر ته لاندې دغه ځای ته ځم خو زما سترګې تورېږي زه نه شم کولی ارې خو زه تاسو تاسې مسجد راته پکې ښکاره شو بیا به لاندې کوزېږو خو دې ځای ته وګورئ جي ګرانو کتونکو دلته کې دا وګورئ ښه دا تاسو وګورئ نو دا د ساده خنیمون لپاره ډېر زبردست ځای دی کمرې درته ښیم خو دا وګورئ جي دا تاسو د وړاندې دي درته ښیم د اوبو سیسټم ښه مکمله مسجد پکې شته دی او ورسره چې کوم دی دا تاسو وینئ دا موږ لاندې چې کوم دی نو دې وخت کې کوزېږو چونکې کار په دې کې لا روان دی هوټل کې کار روان دی راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو سیا ټاپ د ټورست دپاره ډېر زبردست ځای جوړېږي دا موږ دویم چت ته چې کوم دی نو رالو دویم چت وګورئ جي دویم چت ډېر زبردست دی اورې خو زه به دریم چت ته جي صاحب دا وګورئ ښه دا چې کوم دی نو دویم چت نه چې بیا تاسو ټور کوئ نو بالکل راتلی شئ هو ښه چک دره اوس مونږ دی لاندې وګوره چک دره وچ او دا وګورئ دا غونډ ځای ښه دې ته مونږ چېرته کتې شو دې ته وګورئ ګرانو کتونکو وګورئ دا لاندې وګورئ ښه نو اوس ځو هلته کې لاندې دې کې چې کوم دی نو بل چت ته ځو دا دویم دغه ته مونږ رالو او دریم ته هم چې کوم دی نو اوس بوځمه دریم کې چې کوم دی دې وخت کې کمرې ورکې شته خو راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو ډېر زبردست هوټل روان دی او ډېر زبردست هوټل جوړېږي خو ما تاسو ته څه وي ساده خنیمون لپاره یو ډېر زبردست ځای دی دا وګورئ لاندې چته پکې موږ را روان یو دا ښه کچن دی دلته کې نو دلته کې خپل پخلی کېږي که نه بس هم د هلکان پکې ناستې لکه خپل نه کېږي که څوک راځي د هغې دپاره هر څه کېږي ښه د هغې دپاره هر څه کېږي کمرې دپاره لکه راغواړي دا وګورئ چې دا وګورئ دا دې ځای کې دا د ناستې ځای دی او دا چې کوم دی نو موږ پکې دریم چت ته چې کوم دی راورسېدلو خو لا کمره مې نه ده لیدلی چې څنګه دا وګورئ ښه دې ته وګورئ دا دریم چت ته خلک په بره چتونو کې ځي موږ په لاندې چتونو کې را روان یو ښه دا هم چې تا ته پتې ښه خلک په بره روان او موږ په لاندې روان دي ته وګورئ جي دا
ډېر زبردست چې کوم دی چې دې ځای کې په دې ځای کې ناست دي او خوراک کې او دغه دی دا وګوره دا هم دلته کې چې کور دی بیا ټاپ السلام کې علیکم څنګه دي جی خیر دی اجي صاحب دی هوټل ته خلک راځي بالکل راځي ها کوم ځای نه راځي خلک هر ځای نه راځي په زور وای لک چاړه خو نه خوراک څښاک فاميلي هر څه ټیک ټاک ملایي سکیورټي والے سره هر څه ټیک ټاک یو سړی خو پورا منی دلته کې خطر مترا ایس نشته بالکل ګران کوتونکو دی راسم ډیر پورا منځای دی ها دا خبره نشته واسه ستاسو د پردا تاسو کوم ښه اوس دریم چته دا سلورم چته چې کوم د موږ روان یو او هو سلورم چته دا ټول پوره بداسي دا هوټل چې کوم دی په دې کوم د دوبه په نقشه ځان کړی د دوبه په نقشه دی علیکم الګا چابي راړل کوټه دا وګورئ جی ګران کوتونکو خلک به بره دي چتونه کې او موږ په لاندې روان یو ښه دا کمرې دي واشروم مرسي او شی برابر دي دا کمرې دي دا یو کمره کولاو کله الګا کمره کولاو یو کمره کولاو دا وګورئ دا وګورئ ډېر زبردست ګران کوتونکو دا زبر دي چې دا خپل شکل ګورم دي ته وګورئ کنه دا وګورئ دا لاندې چې زیرو لاندې پکې دا دنیا چتونه دي دا پکې تاخاني دي چې دې کې زی خدا کمره ده لګه خیمه چې دا کمره دا وګورئ جی د دریو کسو ډېر زبردست دی دا وګورئ جی دا پکې باتروم دی بجلی پکې نه ځي او بغیر اے سی یخه ده بغیر اے سی یخه ده دا پکې غټه خبره ده چې بغیر اے سی چې کومه ده یخه ده دغه سره کچن دی هر دغه سره بیا کچن دی ها دا وګورئ جی دا وګورئ دا پوړو باندې موږ راکوشو دا وګورئ دا دې ځای کې دا نورې کمرې دي او بره هم داسې کمرې جوړې دي بالکل پر تیاری کې ان شاء الله خدي وخت کې اوس به موجود خپه لګل منو کار پوره دی نه ملمنو کار خو توله دي ګرانو کتونکو وګورئ او لاندې دې نه به جوړېږي نه بالکل چې بس په کار په روان دی په پاس روان دی په پاس روان دی بیا لاندې به ها نو ګرانو کتونکو دا په سیا ټاپ ما سه خوای سرګن ک کنه چې دومره خولې زه او اسم نشته دی هغه یکدم پکې را سره زبیر رجی صاحب ملو شو زبیر رجی صاحب چرسه شته هو خلک نشته خلکو ته پته نشته راځي ته خلکو ته لګوایا نو ګرانو کتونکو دا مونږه په دیر په اسپن په لار راځي یا د وچ راځي یا د آباد د غرازي نو سیا ټاپ چې کوم دی الته کې دا زیدي ډیر زبردست هر لخته چې زینو دا لار دی دا ګاډي چې کوم دی نو دې زه ته ګاډي راتلی شي ها دا وګوره دې ځای ته ګاډي راتلی شي هو دا وګوره جی دا پکې بار وروتو دا پکې پارک دی د هوټل دی وګوره د هوټل دی دا وګوره او دا لار ده او په دې لار به وخېږو جی صاحب په لار به وخېږو نو دا ګاډي ورته بالکل دا سړکونه مړکونه هر څه به جوړي کار روان دی خو تیز روان دی ښه نو دا سیا ټاپ چې کوم دی یاد ساتئ مننه کوم خوشاله اوسئ آباد اوسئ ناوخته کېږي خو دا کومه ویډیو چې مې وکړه ګرانو کتونکو په دې یو که چې دیر طرف ته د دې ریاست مخه شي او د دې خلکو له خدای پاک قدرتي ښکلا ورکړې ده چې نور دا خلک مسافري ونه کړي او په خپلو علاقو کې چې کوم دی نو دغه شانتې آباد شي او خلکو له روزګارونه ورکړي ګوره د هلته زبیر رئیس صاحب سره په هوټل کې 15 نوکران دي او د هوټل چې جوړ شي که نه نو زه دا وایم چې په دې هوټل کې به په سوونه نوکرانې ښه په سوونه نوکران به ځکه چې دا خو موږ صرف 3 چته وکتل 4 چته مو کتل لاندې لا نړو بره به بیا هم خېږي نو د دوبۍ نقشه دا ډېره زبردسته ده مننه خوشحاله